د مټي د پولیس لپاره زما د طرف نه زما د چینل د طرف نه اول سلام. په ډیر کم وخت کې په ګنټو په وخت کې چې یو موټر د 2:30 بجې چې د مټي نه وتلی و او پوری طور باندې چې کله هم د موټر مالک چې د راپورټ کو په دغه وخت کې چې د پولیسو بر وخت کاروایی شروع کړه او څومره ناکبندیان چې هغوی کړي دي د هغې په حواله باندې زموږ سره ډي سي پي صاحب هم موجود دی، اس چو صاحب هم راغلی د پوره نفري چې د علاقې ته راغلی دی چې په ژوند کې په اولني ځل باندې دا دشواري علاقه دا پهاړي علاقه چې د شیرپلم مټي تحصیل سره تعلق ساتي ما ولیده چې دا موټر دې طرف ته څنګه راغلی دی، دوی په هغې وخت کې څومره کاروایي کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو پریس والا چې کوم دی زموږ سره شانه بشانه ولاړ یې. د دې واقعې ټوټل 2 غنټې به نه شي زما په خیال دی. یو میټینګ کې ما چې ما ته اطلاع شو چې دغه شان په مټه کې دا واقعیات شوي دي، نو د دې په حواله سره ما خپل چې کوم دی نو میټینګ پرېښودو او زه دلته چې کوم دی نو په پوري طور خپل مټې پولیس ته مې ډایرکشن جاري کړه چې بھئی هر څه پرېږدئ او ځان چې کوم دی د ګاډي په تعقب کې ګاډي په تعقب به کوئ، په هر صورت چې وي دا ګاډي به برآمد کوئ. زه هم چې کوم دی ما هم ځان راووسو، زما ټیم هم ځان راووسو. زموږ علاقه کې د دې خلکو زه ډېره شکریا ادا کوم. زموږ سره ملګري اوسه زموږ د بریم چیک پوسټ چې کوم سپایي دی هغه موږ ته اطلاع راکړه چې سرجي ګاډي په دې طرف باندې شوی دی. مخکې چې کوم شیرپلنګ کې زموږ چیک پوسټ لګېدلی دی نو دا ګاډي په هغه سیټ نه راغلی او دی په املوک بند طرف باندې بره د غرونو سر ته تاسو کتلي دي چې کوم ځای کې غلو لاره ده هغې ته ځان را رسولی دی. موږ د ګاډي په تعقب کې را روان وو. الله رحم وکړو د دې کلي د خلکو او زموږ د پولیس په امداد سره الله پاک موږ ګاډي پسې ورسېدو. ګاډي موږ په خپل قبضه کې واخیستلو او زه دا یو خبره کوم، زه بیا دا یو خبره کوم چې د خلکو ته زه یو میسج ورکوم چې ان شاء الله العزیز تاسو یوازې نه یې. زه به تاسو ته چې مخکې ما څنګه یو ویډیو پیغام جاري کړی چې زه ستاسو نه به مخکې هغه موږ ته ان شاء الله العزیز د هغې موږ ته نشاندهي شوې ده. هغه چونکې زه اوس اوپنلی تاسو ته په ویلی نه شم خو ان شاء الله ډېر ژر به خدای پاک هغه موږ ته لاسته راکړي او زه هغه بلکې موږ ته معلوم دي معلوم دي ان شاء الله بزدلانه کاروایي کړې ده چې کوم د یو غریب دغه نه ډرایور نه دی ګاډي اخیستې دغه بچي ده زنانه بېعزتي کړې ده ماشومې د ګاډي نه کوز کړی دی. نو موږ به ان شاء الله العزیز هغه ته به چې کومه قانوني سزا ده هغه به ستاسو په مخ کې به ان شاء الله موږ به قانون ته مخې ته کوو او هغه به چې کوم دی نو بغیر سزا نه به ان شاء الله عزیز موږ نه پرېږدو. ما دوانې راغستې دا زنانه پکې ناستې وو خو زه لاړم دوانې مې راغستې او ګاډی بس هغه زنانې دې کوز کړي دي چې دلته موږ ډامپر ګاډی راولو چې زما زنانه ما پسې راغلې موږ را کوز کړو چې زه رالم جو ګاډی نه و هغه شي بیا ډایرکټ لاړم راپورټ مې ولیکو او جو دوی خپله کاروایي شروع کړه ټکم 3 بجې او د احمد خان د ټول د میډیا والا او څومره سرکاري ادارې چې دي د هغو شکریا ادا کوم چې په ډېر وخت لږ وخت کې زموږ دا ګاډی برآمد کړو او ډېره ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې د مټي نه په 2:30 بجې چې کوم ګاډی وتلی او د هغې برآمدګي چې ده هغه د شیرپلم املوک بند په دې دشواري علاقه کې چې د املوک بند نه 2.5-3 کیلومتره لار په غر کې ده چې دلته کې دا ګاډی راخېجولی دی. د پولیس موبایل ته چې کله اطلاع شو هغه دې پسې د موبایل د شکردرې ورپسې و دوی دا ګاډی هم هلته کې پرېښودی او د هغه ځای نه تښتېدلي دي. د ډي اس پي خبرې هم تاسو اورېدې. ډي اس پي پوره نفري چې د هغه موجوده وه مقامي کم خلک چې دی هغه دوی ته خراج تحسین پیش کو. کم زمونږ د دې ګاډي مالک چې و هغې هم خبرې تاسو واورېدلې او په دې ښه اقدام باندې د علاقې خلک چې دی انتهایي خوشحاله دی او ډي اس پي او د هغه پوره ټیم له مبارکباد هم ورکو. کتونکو تاسو دا وکتل چې په لږ ټایم کې په 2.5 غنټې کې چې دی بر وخت کاروایي وشو او مالک ته چې دی د هغه ګاډی چې دی میلاو شو. د ملزم په حواله ډي اس پي صاحب وویل چې هغه هم نشاندهي شوی دی زر ته زر چې دی هغه به هم موږ میډیا ته مخامخ کوو او دې قوم ته به هغه دغه خلک ښایو کوم چې د دې علاقې دپاره یو ضرر دی یو نقصان دی دغه به هم تاسو ته ښایو. پروګرام تاسو وکړه د بل پروګرام پورې ما خپل کوربه رحیم خان له اجازت راکوي. د الله په امان.